امام بخاری رحمت اللہ علیہ رد منکر کیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ رد منکر کئی، بلکہ چې مونږ او تاسو دا صحیح البخاری وګورو کنه نو پدې کې اکثر محدثین دلته د امام بخاری مقصد د باب مقصد رد علی الجهمیہ، رد علی المعتزلہ، دلته رد په خوارجو، دلته رد په روافضو. دی دین کې ګوري ردونه مشتخه بعض خلک د ردونو نه ډېرې لرجي، یاره خېخې خبرې کوئ خو رد پکې مه کوئ که نه ښه، په بې حیایۍ به رد کې، په شرک به رد کې، په بدعاتو باندې به رد کې، په رسم و رواج باندې به رد کې، نو ته په صحیح دین روانې. او دا یاد وساتئ، دا ځان سره یو کمپیوټرایز فارموله وساتئ که تاسو په دې معاشره کې علماو کې اهل حق او اهل باطل، علماء حق او علماء سو پیژندل غواړئ، بیانونه دواړو واورئ ښه. د یو طرف ته به خامخا د رسم و رواج ردي، د شرک او د بدعت رد بی، د بې حیایۍ رد بی، او بل طرف ته تاسو ټول ښه او دا نورم بد نه دي ښه. یاره بس که نه، یاره جي لږ گزاره بس دا خبرې به اخوا دې خو تا به خفه کوي نه. نو دلته امام بخاری رحمت الله علیه آخری باب قائم کا، دې کې رد وکړو په هغه تعقل پسند خلکو باندې، داسې خلک چې هغوی دا دین په عقل باندې تول کوه، چې کومه خبرې عقل منله هغې منله، چې کومه خبرې عقل نه منله نو هغې نه منله. لکه هغوی د معراج نه انکار کو چې دا به څنګه ممکني چې نبی علیه الصلاة والسلام د شپې په سیسه کې د مکې د حرم نه لاړو بیت المقدس شام ته، د هلتې نه لاړلو، بیا ړومبي اسمان، دویم اسمان، دریم اسمان، څلورم اسمان، پنځم اسمان، شپږم اسمان، نهم اسمان، نو سدرة المنتهی، نو په بره د جنت نظاره، د جهنم نظاره، نو بیا راغی هغوی وی مړه دا به خوب کې تلي سړیه، انکار یې وکړو. امام بخاری په هغې رد کوي ښه. د دغه خلکو دا نظریه مو قرآن کې الله فرمایي زه به اعمال تلمه، هغوی دا مونځ به څنګه تللی شي، دا روژه به څنګه تللی شي، دا ذکر به څنګه تللی شي. امام بخاری پې رد وکړه چې الله ویلي که نه ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، زه به تلې ولګومه د قیامت پر ورځ د انصاف، دا اعمال به تللی شي، د چا اعمال به سپک شي، د چا به درانه شي. بس چې مونږ ته الله یو خبر راکه، پیغمبر یو خبر راکو، عقل منی او که نه مني مونږ به منو، دې ته ایمان بالغیب وایي. خبره مو خیال ته راله که رانله؟ ډېر خلک پریشانو کې مبتلا شي. او زمونږ د اوږې خطیب صاحب حفظه الله وایي یو به د بجلۍ په تارونو کې ګوتې نه وښی، نو یو به د الله په کارونو کې ګوتې نه وښی، په دا به څنګه تللی شي؟ دا بس الله به انتظام کوي که نه. دارنګې د قبر د عذاب مسله وه، ډېر معتزله شته د قبر عذاب نه مني. هغې وایي څنګه چې دا روح علیین یا سجین ته لاړو، دا ډیډ باډي دلته پرته ده، دا دې ته به عذاب څنګه ورکولی کېږي؟ روح پکې نشته. هلکه دا عذاب ته ورکوي او که الله ورکوي؟ الله پاک عذاب ورکوي. د قبر د عذاب نه انکار کول دا کفر دی، گمراهي ده. د قبر د عذاب نه به انکار نه کې، د قبر د نعمتونو نه به انکار نه کې. معتزله وکول څوک چې د قبر عذاب نه مني دا مسلمان نشي کېدی. البته دا عذاب به څنګه یې؟ نو صبر وکړه چې ورشي پته به راته ولګي ښه، چې ورشي نو پته به راته ولګي. دې کې تفصیلاتو کې مزه بس. الله تبارک و تعالی فرمایي کې به د مونږ تلې د انصاف لیوم القیامه. شیخ د ویسا رحمه الله به فی یوم القیامه، لام په معنا د پی سره دی، ځکه حروف جاره یو بل سره سپورټران سپورټ کوي ښه، کله حرف جر یو د بل په معنا راځي. نو ګوره دا حروف جاره هم زمونږ نه ښه دي، یو بل سره سپورټ کوي، موږ یو بل د خپو نه راکاږو. لیوم القیامه وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن او توزن، یقینا د بنی آدم اعمال او د دې اقوال دا به تللی شي، دا خبرې به تللی شي. او ګوره دې دور کې خو د الله دونه احسانات شو چې مخکې به بیا دې خلکو توجیحات کوله، چېرې دې له به شکل ورکولی شي او دا عمل کوونکي به تللی شي، دا چې په کوم څه لیکلي شوي نو دا به تللی شي. دا یاد وساتئ. ګوره دا اوس زه بیان کوم که نه، دا تاسو روز صابر حنفي صاحب نه تپوس وکړئ لکه دا تقریر څونه شو، دې به تا ته وي دا 1 GB شو، دا دونه MB شو. هغه آواز هم نن تللی شي، د بدن هغه هیټ حرارت او برودت دا تللی شي. دا وګوره موسم څونه یخوالی دی نو څونه ګرموالی دی، څونه سنټیګریډ دی، لکه 100 سنټیګریډ یخني ده ښه، هلکه 30 سنټیګریډ نه ګرمي اوړېدلې ده.
دا یې هم جسم نشته او تللی نشي. نو چې په الله پاک داسې ذهنونه پیدا کړه چې داسې آلات ایجاد کړه چې هغه یو څیز جسم نه دی او هغه تللی شي، نو الله تبارک وتعالی د اعمالو په تللو قادر نه دی، بېشکه چې قادر دی. وقال مجاهد، امام بخاری رحمت الله علیه هم د تابعینو اقوال ذکر کوي. امام بخاری رحمت الله علیه هغه وقال مجاهد، دا امام مجاهد رحمت الله علیه دا تابعی دی، دا تابعی دی او دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما شاگرد دی او دای نه بلا پیری قرآن ویلی یو پیرا نه. د امام مجاهد حالات زندگی کې موږ له سبق دادی دانا چې ما دوره تفسیر کو یو ما دوره حدیث کو او بس کیسه ختم شوا. کله کله مونږه دوره تفسیر کو کنه نو که بیا په مسجد کې سید الابرار صاحب درس کی زه خو ځان ته شیخ التفسیر یم، زه به د درس ته کینم، زه به د بل مولا بیان اورم. زمونږ د ثوابه علماو کې الحمدلله دا سیز نشته دی، دی د کشر د مشر د ټولو بیانات اوري. مونږ بعضې علاقو ته لاړ شو که نه نو مولیان دې ځان تالته کمره کې ګپ لګوي او ته به وایي چې دا عوامو ته یې مولوي صاحب راوستی دی. نو مونږ ته ډېر خفقان راشي چې ګوره مونږ خو خلکو ته وایو د بیان او د اورېدو فضایل ورته وایو، دا به صرف عوامو دپاره کې مونږ دپاره به وي. نو محترمو دا یاد وساتئ امام مجاهد رحمت الله علیه بار بار استاذ طرف ته رجوع کولا د دې خپل برکاتي. دا کم بچې چې نن فارغېږي که نه دی به راځي د مدرسې مشورې سره به چلیږي، دی به راځي دلته نه به یو سبق اخلي. زه خپله علاقه کې کار کومه، دورې تفسیر وکمه او شاګردانو ته دا وایي زما یو رایه د بهرحال دې سره اتفاق لازمي نه دی چې د خپلو شاګرداتو باندې دورې تفسیر شروع کې خدا الحمدونه والناس پورې سب فرض واجب سنت نه دي. خبره مې بده خو نه ده ځکه بعضې بیا ورته مطالعه نشي رسولی نو بس بیا الف لام میم ذالک الکتاب او بس ګړله 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 ختم دی له استاد جي راشه ختم راته وکړه نو پوه نشي. زه یم 2 سورته دی وایي په رمضان شعبان کې 15 سپارې دی وایي 10 سپارې. مونږ علاقه کې څه کال دا ترتیب چلولی وه زمونږ علما او فاضله ډېر زیات خوشحاله وو وایي په مونږ دونه بوج نه و او خلک هم ورباندې تنګ نشي بیا چې ته دې خامخا 8 ګنټې لګیا یې او په ځان د شپه ورځ یو کړي دي او دا شریعت د دې تکلفاتو نه ګورې بلاتر دی ښه. بس ریلیکس انداز کې ته خپل هم تیاری کولی شي 2 سورته ووایه 3 سورته ووایه 10 سورته ووایه. زمونږ غټ غټ مشایخ دي هغوی ته بلا د دنیا خلک راغلي هغوی د سهار نه ماسپښینه پورې مازدیګره پورې لګیا یي 8 ګنټې 10 ګنټې درسونه کوي. نو چې کوم خلک شوقیان یې هلته دې ځي که نه په علاقه کې کوشش دا وکړې په تاسو باندې به هم بوج نه وي. څه کال 10 سپارې ووایه، آینده کال د هغه ځای نه شروع که، بل کال د هغه ځای نه شروع که. رمضان شعبان کې به تم مصروفې ملګري به هم د سره مصروفه یه. نو دارنګې تاسو راځئ مشورې سره کار کوئ، تاسو په کار کې به برکتي. او د تابعي قول چې امام بخاري ذکر کوي هغه په کافر مشرک نه شو که نه که شو پې نو هسې نه زه یم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا رایه او ته ماته ته مشرک شوې. خبره مو خیال ته رانه بیا به امام بخاري اول کافر کې ته خو د امام بخاري ځان مقلد ګڼئ. دا یاد وساته داسې ګناه نه ده ښه. دارنګې وقال مجاهد، امام مجاهد رحمت الله علیه وضاحت کوي امام بخاري ته نقل کی داسې بده خبره خو نه ده. القسطاس والعدل بالرومیه، وی دا قسطاس چې دی دا په رومې ژبه کې د دې معنی د عدل او دارنګې ویل کېږي دا قسط چې دی نو مصدر د مقصد دی خو دا مصدر د مقصد نه دی، دا اصل کې مصدر و مصدر المقصد دا بحسب الزوائد دی. وهو العادل د مقصد معنی عادل او د قاسط معنی ظالم. وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب، دا امام احمد بن اشکاب چې دی دا د امام بخاری شیخ او استاذ دی او دا د مصر دی. هلته ړومبنی شیخ چې دی امام حمیدي دی دا د مکی دی. وګوره امام بخاری علم د پاره کله مکی ته تللی دی نو کله مصر تم تللی نو مرو تم تللی ډېر لرې علاقو ته تللی دی دنیا کې تللی ده د احادیثو د زده کړې دپاره. وستا په کلي کې دلته علماء کرام شته، مدارس شته، مشایخ شته، ستا جومات کې درس کوي، بیا د مولانا سید الابرار صاحب غونته علما شته. ته اوسګار نه یې میلمانه راغلي و کور ناست ومه هلکه ستا دا میلمه هندو دې به هم ځان سره درس ته راوستی و که نه. وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال د سیدنا ابو هريره رضی الله عنه روایت دی
دا په محدثینو کې په ټاپر محدث دی څه د پاسه 5000 حدیث ترې نه نقل دي. او ابو هریره صاحب وایي کله کله موږ د ډېرې د لوږې د لاسه را پرېوتو. نن زموږ ډېر خلک د موړوالي د وجې را پرېوځي یاره. دی به غریبانان یو پیره ابو هریره رضی الله عنه وایي چې زه ډېر زیات اوږي شوم، نو بار راوتي یم د جومات نه، بار راووتم نو په دې کې ابوبکر صدیق راغی. ما ورته ویل یا صدیق په دې آیت په تشریح نه یم پوه شوی. هغه راته زر وي روان شو. وی قسم مې دی په الله ما ته د ابوبکر نه ښه راتله، خو ما یې دې به راته آخر کې وي چې راته چې اوبه راسره وکړه که نه زه به ورسره روان شم. نو ابو هریره راوتی دی د لوږې د لاسه راوتی دی. مونږ او تاسو څه کوو واکینګ کوو د ډېر موړوالي د وجې نه څونه فرق دی. زمونږ معدې تباه او برباد شوې. هلته صحابه کرام چې دا د نبی علیه صلات وسلام یاران رسول دي هغوی د لوږې د لاسه را پرېوځي. ابو هریره وایي ما ته ملګرو په دې دا رګونه به یې راته د سټ مږله، کله په خپلو خپو سره کله په لاسو سره، هغوی به وایي په داسې میرګي او لیونتوب دی. وایي قسم مې دی په الله نه به را باندې میرګي و نه به را باندې لیونتوب و، دا به د لوږې د لاسه را پرېوتو. څونه چې ګیډه نهارئ که نه دونه به تا نه خیر ډېر خورېږي. دا ډېر په مړه ګیډه ډوډۍ دا ګورې ښه عادت نه دی. دا ځان تر د بسه راوستل دا ښه خبره نه، بیا د ګرځېدو نه که نه، په ترتیب سره اعتدال سره معده به دې صحیح، صحت به دې صحیح. دارنګې چې تا بالکل د معدې لحاظ دې ونه ساتلو، دونه غونته معده ده یې دونه غونته معده ده. دا ما ته چې کومه ملبه ورولي دا څونه ده؟ دا ډېر غټ ظلم نه. معده وي خدای دې تباه که تباه دې کړمه، ته څه کې بیا صحت هم خرابي. نو دا ابو هریره رضی الله عنه وګوره که نه نهارې خو تېره کړې ده، څونه احادیث یې را زده کړي دي، څونه احادیث یې را جمع کړي دي. صحابه کرام وایي مونږ به خوراک کوو په یو غزوه کې وو سفر باندې، نو یو کجوره مو رسېدلې وه، یو کجوره د غونډې ردې دپاره یو کجوره. وایي دا کجوره چې ختمه شوه نو بیا مو دا ډوکې چوپلو وایي ښه دا ډوکې. او زمونږ او دسماتې به د بیزو دا پچې ني داسې زمونږ به او دسماتې وو. یو عالم وی نن سبا مونږ دا ګټرې تباه او بربادې کې هلکه کسان راولې چې ګټرې پاکې کړي او ګټرې پاکې کړي او ګټرې پاکې څونه تباهي راغلې ده محترمو. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم راشه محترم مسلمانانو زما د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم انداز وګورئ. نه چاته وایي چې ته مشرک او ته زندیق او ته مرتد. د دعوت میدان دی که نه، د دعوت میدان کې او مرتد او زندیق دا د پیغمبر انداز نه یاد وساتئ. نبی علیہ قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ته وایي د زمانې غټ جابر او ظالم ته لیږي ورته وایي قولا له قولا لینا. د قرآن خبره ده که نه ده؟ که دې کې هم څه تاویل او تشریح پکې وي چېرې قول لیین دا مطلب چې خیر دی په بله ورته راتاو شو زندیق او بیمانه ورته ووایه. او بیا بعضې بدتمیزه خلک هغه خپله کابر او مشران که د هغوی مشرانو قربانۍ ورکړي په هغه باندې هم لیبل لګوله زندیق او د مرتد او د بیمانه. دا ګورې زمونږ د مشایخو انداز نه دی دا نه د دین او د قرآن انداز دی. تاسو ته به پته وي چې ځان څوک منسوب کوي اشاعت التوحید و سنت ته دا د هغوی د مشرانو انداز هم نه دی. کني دا مشران موجود دي. شیخ القرآن د پنجپیر رحمت الله علیه باره کې دا واقعه مونږ او تاسو بار اورېدلې چې د کمال هیلو محله کې شیخ القرآن صاحب در شروع که او د اغزې مولیانو څه وکړه هغوی ورته مخالفت شروع که مخالفت شروع که او شیخ القرآن در شروع که یو دو عام جټانو کسانو ته سبق ورته شروع که سبق ورته شروع که الله اکبر کبیره. هغه مولیانو یې وایي دا خلک یې قرآن درس ته راواړول دی خو قرآن ته یې که نو څه چلو شو هغه مولیانو ورته یو بوډا بابا تیار کو او هغه بوډا بابا کلک مشرک و کلک مشرک و. هغه ورته وایي دا مولا چې راځي نو ګورې دې اولیا نه مني او د 11 ځوان خوړو د سره مني نه. اوس دا خبره کول بابا وی ښه دی به د 11 ځوان نه مني دی به زمانه ژوندی لړ شي. څه شیخ القرآن در شروع کړی بوډا راغی کونټۍ ورسره ده او داسې کېناست وایي د 11 ځوانه راورسې بیا پاسې وایي د 11 ځوانه پامې سې
شیخ القرآن سوی چې کینه مرتد زندیق بی ایمانه داسې ورته وي څه چلی وکړو چاپی ورته شروع کړه. نو دا ته اورې ټول عمر د مشایخو نه بیا هم مړه بل خوا ځي سړیا چاپی ورته شروع کوي. په بابا خو قرآن داسې خوږ لګي لکه مار ته چې بیم وي. 2 ورځې راغی په 3 مرض باندې بابا هغلته کېناستو. هغه ملګري ورته وایي در شروع کا وایي شیخ القرآن کې په بابا مې جومات نه وباسي که د بابا نن طبیعت ښه ني هلته به ورځو سبق به وایو. بابا وایي بچې درهلمه بیا سبق ته ناست دي. هغه د قرآن دشمنان راغلي بار ګوره ګوره کوي چې بابې خو رانه واړولو راغلي جومات کې ناست دي ګوره ګوره کوي چې داسې کیسه وشوه. وایي شیخ القرآن غلې غونته وایي چې بابا ته د بابا دې ورته خدای خیال کوي نه چې په قرآن په دوران کې خبرې نیخي څه غوسه ورته نه شي که هرجن غونته دی. بابا وایي ورګه تاسو داسې حکم تاسو جومات کې خبرې کوئ نو زما د شیخ القرآن خو دا اخلاق مړه فتوا بازۍ د دې نه ګورې ځان وساتئ. ته په دې مکلف نه چې ته یو سړي ته زندیق او مرتد او بې ایمان ورته وایې په دې کې افتراق او انطراق او جماعت کې دننه م انتشار او څه خلک اخوا او څه دې خوا نه یاد وساتئ خپل هدف چې د دې نه مونږ او تاسو واونړو. نو ابو هریره رضی الله عنه هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت نقل کی د نبی علیہ السلام انداز زور مسلمانانو زما د خوږ پیغمبر سونه د مینې نه ډک انداز. بل یو حدیث میں رایا چویم نه تا چاته خو به وایې نه تاسو تلوار نشته خو زما تلوار ده. الله مو خوشحاله کړي. الله اکبر کبیره. نبی علیہ السلام یو پیره مسجد کې وکنه نو معاذ بن جبل رضی الله عنه یا معاذ غصه نشته یا معاذ انی احبک معاذ پتا مینه مینه مې د سره اسې ما ته چې د خپل شو شاګرد ته یو مقتدي ته داسې ویلي دي یہ معاذ تا سره می مینه ده او د الله رسول زما هم د سره مینه ده. اوس به د پیغمبر خبر اوري که نه غورځوي به ورته یا معاذ یو خبره ده تکوما د هر فرض مون نه رستو دا کلمات پرې نه دی اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. څنګه ورته وویله چې دا ما ورته هم وایو. ښه دلته وګوره نبي علیہ السلام څونه خلک خبرې ته متوجه کوي چې نبی علیہ السلام وایي کلمتان حبیبتان الی الرحمن. دې کې پیغمبر د دې خپل امتیانو د خپل خالق سره تعلق جوړول غواړي. ښه کار لوی ورته ښیي نو ورته وګورئ کلمتان حبیبتان الی الرحمن 2 کلمې دي. هلکانو کلمه خو غیر مفیده یو زما شیخ د ویسا به یو د قرآن کلمه ده تعالوا الی کلمة یو د احادیثو کلمه ده یو د کافیی کلمه ده. د کافیی او د جامع هغه غیر مفید ده او د قرآن حدیث دا مفید ده. کلمتان 2 کلام دي حبیبتان للرحمن د دې ویونکي الله ته محبوب دی. ګوره الله به سره مینه کوي چې دا 2 کلمې وې. ډېره قیمتي خبره نه ده چې ته دا 2 کلمې وې که نه ته به الله ته محبوب شي. یاره دغه په دنیا کې مقصود دی چې مونږ د الله ته محبوب شو. که مونږ د ټولې دنیا ته محبوب یو دا ټوله دنیا را باندې مینه ده او د الله خوښ نه یو ګوره دې کې کمال نشته. ځان به چې الله ته محبوب شو ځان به داسې جوړو. کلمتان حبیبت نو د الله رسول زری راته ووایه که نه صبر وکړه ذهن ته سوال راځي چې دا 2 کلمې دي انسان ور باندې د الله ته محبوب جوړیږي. تا خو به ګنټې اخلي دا خو به ورځې شپې اخلي او که په دې باندې ګنټې او ورځې م ولګي نو سودا بیا مرزانه ده چې ما او تا په الله ته محبوب جوړیږو. پیغمبر اسلام وایي خفیفتان علی اللسان دا په ژبه ویلو باندې ډېرې اسانې دي. شیخ د ویسا وایي دا به نه وایي چې په ژبه سپکي دي. دا سپک لفظ به نه وایي. زمونږ مشایخ خپلو شاګردانو ته ادب ښیي او زبردست ادب او قسم مې دی په الله که ما داسې د ادب نمونې بل ځای لیدلي. ګورې خفیفتان علی اللسان په ژبه باندې آسانې دي. ښځې نو چې دونه په ژبه آسانې دي نو دا به بیا جوړې هلته به په تول کې ډېرې درنې نه نو نبی علیہ السلام ورپسې وایي ثقیلتان فی المیزان په تول کې ګورې ډېرې درنې دي. الله ته ور باندې انسان محبوب جوړیږي آسانې دي په ویلو کې په تول کې ډېرې درنې دي.
نو اوس نبی علیہ السلام هغه کلمې څنګه ذهن سازي یې وکړه که نه خلک یې وله ذهنن تیار کړه که نه مونږ هم وله اوس تیار شو که نه چې دا خو به ویل غواړي وګوره میدان یې جوړ کړو ښه نو میدان جوړوه ډایرکټ داسې بس شروع مه کوه ښه بعضې ملګري یا به دونه جون دي او یا نه نو بس ګز ګمبد کې هر څه دا ړومبي ځل سره نه وی a room was not built in a day ښه پښتانۍ په تلي کې نه زرغونېږي دې په تلي کې زرغونوي لږ غونتا هغه تبلیغ والا ملګري وي پهلے دل لو بعد میں دن لو اول ته زړه واله نو بیا ته روزه او چله غواړه نو ته ترې اول زړه واله نو بیا به تا تر قرآن ته هم کیني احادیثو ته هم کیني پروګرام ته هم کیني مشورې ته به هم راځي تا خو تېړه نه دی تا خو د نفرت ته خو مو کرلو ملګرو سره ملاقات عوامي رابطه دا مضبوطه کې ګورې عوامي رابطه پبلک رابطه وګوره دا دنیادار لګیا دي که نه څونه کمپین چلی زمونږ په علاقو کې یو تن و هغه د ان پي والا نه خفه شوی نو 50 تن ورپسې ماسوتن لړوي مونږ حیدروتي خان رالیږلي یو چې دا خو زمونږ د باچا خان به د قافلې یو غړی دی او دی په هېڅ قانون سره نه خفه کوو نن خو مو نه چې اوس کله سبا به ګورې مونږ 100 کسان راځو ډوډۍ ته به دلته راځو هغه ته نه زما توبه زه باچا خان به د قافلې نه بلکل نه جدا کېږم هسې په ایمان یې وایه زما اوس تا درس ته چې یو ملګري نی راغلي که نه مونږ 2-3 تنه ورغلي یو چې ته ولې درس کې نه وې یار استاد یې مو تپوس کولو مونږ دا کار نه کوو عوامي رابطه مضبوطه او دا هم د الله د رضا دپاره ده که نه یار الله اکبر هغه دوه کلمې څه دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم کومې کلمې دي چې مونږ دا وایو د دې نه علاوه په کتاب الدعوات کې بله یو دعا ده هم په دې صحیح بخاري کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې د ورځې 100 کرته وویل سبحان الله وبحمده څونه وي اوس دې کې ګوره 100 پېرې تعداد نه دی راغلی ای کې 100 پېرې راغلی نو چې کومو دعاګانو کې تعداد راغلی د هغه تعداد نه به کمې بیشي نه کوو ګورې ښه په عباداتو کې به د ځانه کیفیتونه هیئتونه نه جوړوو چې کومو کې څونه راله لکه فرض مونږ نه بعد 33 پېرې سبحان الله راغلی که نه نو دا به مونږ 30 یا 40 پېرې نه وایو دا به یا 10 یا 33 پېرې په روایتو کې دکه راغلي دي دې کې به سیووالې نه کوو بعضې ملګري دا نه شیخان جوړ کړي چې سلام امام صاحب جار باسي که نه سبحان الله ذکر به په تندي باندې لاس کېدي که نه تاسو لیدلي که نه ستاسو علاقو کې نه په تندي لیکن دا کوم ځای کې دي یاره پیغمبر داسې کړي هلته خو سبحان الله الحمدلله الله اکبر راغلی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دغه دعاګانې راغلي ادا پخړې بزر دي د الله سکري چا وظیفه را کړې ده دې کې موږ ته پیغمبر وظیفه را کړې ده دلته بل چا وظیفې نه چلیږي نو نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د ورځې 100 کرته سبحان الله وبحمده ولوستل که نه د ده ګناهونه به الله معاف کی اگر که د سمندر د زګ برابر اولی نه نو وایو به که نه به وایو دا وظیفه مونږ ته چا راکړه دا اجازه مونږ ته چا راکړه خو زمونږ په دې مسلمانانو کې یو چلی چې مونږ ته د الله او د الله د رسول کومه وظیفه کومه اجازه یي که نه هغې ته مو دونه توجه نه یو او چې داسې بل څوک راته څه غیر شرعي یا بدو ښي بیا هغه وایو ښه نو الحمدلله ستاسو د صحیح بخاري ختم مو شو چونکې د لون خوړ نه لګا خوا یو پروګرام و نو ما مولوي صاحب ته درخواست کړی و چې موږ به لږ په وخت ځو اګر چې موږ اوس هم ښه کافي ناوخته که دا کومو ماشومانو چې ختمونه وکړه د مشکات د جلالین د صحیح بخاري د قرآن د تفسیر الله یې ته مبارک کی الله یې د جامع ته نور هم ترقي نصیب کی او الله تبارک وتعالی دې د مولانا سید الابرار صاحب او د دې نورو د دې علاقې د علماو په عمر او علم کې برکت واچي الله دې موږ تاسو ټولو کې اتفاق اتحاد راولي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين